السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو زم حافظ امین یو ځل بیا ستاسو ډیر شکریا ادا کوم د وخت راکولو ډیره مننه. ملګرو دا یو نوی چینل موږ جوړ کړی دی، په دې باندې موږ دیني اسلامي ویډیوګانې شیر کوو. کوشش کوو په دې کې زموږ سپورټ وکړئ، ویډیوګانې د نور ملګرو سره هم شیر کړئ. ملګرو نن سره ډیر زیات ښکلي ویډیو شیر کوم چې په دې کې د شیخ صاحب فرزند مولانا محمد انیس ډیر زیات ښکلي بیان کړی دی، ډیر اهم مسایل په دې کې بیان کړي دي. نو دا معلومات په دې وخت کې زموږ استاد لپاره ډیر زیات اهم دي. کوشش وکړئ ویډیو تر اخره وګورئ، د نور ملګرو سره هم شیر کړئ. تکبیرات التشریق دا د حضرت ابراهیم علیه السلام او د حضرت اسماعیل علیه السلام او د حضرت جبرائیل علیه السلام د خلی یو څو کلمات دي. کله چې ابراهیم علیه السلام خپل زوی ذبح کو او په مینا کې هغه راسل او چاړې ولا په مری راخکله، نو الله رب العالمین ولا قربانی قبول کړو، زوی ولا د ذبح نه بچ کو او الله رب العالمین د جنت یو ګډ راولېګو. ابراهیم علیه السلام ته الله پاک د جبرئیل علیه السلام په لاس باندې یو ګډ راولېګو چې بس دغه زوی پتا یو امتحان وو، دغه امتحان کې الله ته کامیاب کړي، زوی ما حلاله وا دا ګډ حلال کې الله به دغه ثواب درکړي. نو چې کله هغه ګډ جبرئیل علیه السلام راوسته نو د اسمان نه یو څو کلمات ویلي اګړې نیولیو او چې د اسمان نه راښکاره شو نو پتی د باندې وی الله اکبر الله اکبر. ابراهیم علیه السلام چې دا جبرئیل علیه السلام دا تکبیرات اورېدل او وی قتل چې هغه د جبرئیل علیه السلام سره د ګډ نه د اسمان نه را روان دی، خوشاله شو. یو لوی امتحان و په د زوی د حلالولو، الله د هغې نه خلاص کو، د خوشحالۍ نه کلمات وی لا اله الا الله والله اکبر. او اسماعیل علیه السلام په ځمکه باندې پروت دی، شاړه په مری پرته ده، هغه چې وکتل چې پلار مې تکبیر ووی او جبرئیل علیه السلام ګډ را روان کړی دی، هغه هم تکبیر ووی. خوشحاله شو چې زه امتحان په ما مو الله پکې کامیاب کړم، د لوی ازمیښت نه الله خلاص کړم. د خوشحالۍ نه هغه ځان سره تکبیرات ووی الله اکبر ولله الحمد. د دریو ډېرو لویو خلکو او د لویو پیغمبرانو د خولې گفت د خولې نه دا کلمات ادا شوي دي. الله رب العالمین ته خوښ شو، جبرئیل علیه السلام دا الله بڑائی بیان کا الله اکبر الله اکبر. او ابراہیم علیہ السلام پس بیا وی لا الہ الا اللہ والله اکبر. او اسماعیل علیہ السلام دا اللہ حمد ادا کا الله اکبر وللہ الحمد. دا درې واړه جملې او دا درې واړه ټکي الله ته ډېر خوښ شو. نو الله زموږ په امت په هر عاقل بالغ مسلمان باندې دا واجب په دې خاص ورځو کې د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي په دغه ذی الحجې په دغه څو ورځو کې به دا تکبیرات هر مسلمان وایي، هر مسلمان عاقل او بالغ که خدای دا که سړی دی خو چې عاقل دی هوښیار دی لیونی نه دی او بالغ دی مونځ پې فرض دی، نو هر مسلمان به دا مانځه پسې وایي. کله به شروع کوي او تر کله پورې به وایي د ما عزتمندو د عرفې د ورځې د سر مانځنه به شروع کړي، د عرفې د سار مانځه پسې او د اختر د ورځې څلورمې ورځې د مازدیګره پورې به ویلي کېږي. دېرشتو منځونو پسې ویل دي. د عرفې ورځ پنځه منځونه شو، د اختر لومبۍ ورځ پنځه شو لس شوه، په دویمه ورځ پنځه شو نو پنځلس شوه، په درېیمه ورځ پنځه منځونه شو نو شل منځونه شو، او په څلورمه ورځ تر د مازدیګره پورې درې منځونه دا شو نو دېرش منځونه شو. نو دېرشتو منځونو پسې دا تکبیرات ویل په هر مسلمان عاقل او بالغ باندې دا ویل واجب دي. ګورئ ګڼه دي ښې که بدي دا به خامخا وی، که دې ونوي غاړه دې بنده ګناهګار دی دا به ویل واجب وي. دومره فرق یې دی چې مسلمان عاقل سړی چې سړی دی دی به په تیزه باندې وي یو پیره ویل، او ښځه چې دا ښځې اواز عورت دی نو هغه به یې رو وي، هغه به یې تیز نه وي. نو په هر سړي باندې یو ځل په زوره ویل واجب دي او په هره ښځه باندې یو ځل رو ویل واجب دي او درې ځله ویل دا مسنون او مستحب دی، ثواب یې ډېر دی. او زما عزتمندو که جمع کې شریکې هم به وی او که انسان نه د جمع مونځ پاتې شو ځان نه مونځ کوي هم به یې ګوري. زموږ ډېر خلک پر تکبیرونو باندې شرمېږي، ځان به ورته بد ښکاري، ولې په تکبیر په ویلو چې څوک شرم محسوس کړي او دی وایي زه پې شرمېږم د خلکو مخ کې، د ایمان نه ګورې خلاص شو. ځکه تکبیر ویل په عبادت شرم محسوسول دا ګورې د ایمان نقصان دی. نو بعضې خلک ګورې د شرمه چې سلام واړئ او ځان نه مونځ وکړي نو وی نه وي غلې غوندې ووایي، په عبادت په نه شرمېږي. که لوبه مې په تېده باندې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. خدای جبه درکړې ده کور کې چې په ښځه اواز روباسي نو په دریم کلي کې د اواز اورېدلې کېږي، بچو ته چې قار شي اواز پرې روباسي نو پنځمې محلې ته دې چغه رسي. خو چې د خدای عبادت شو او تکبیرات ویل دی نو بیا موږ پې شرمېږو، پس پس کوو. کنزل خو چې کوو په هغې څوک نه شرمېږي، دروغو باندې څوک نه شرمېږي، د بل مسلمان په غیبت نه شرمېږي، او د عبادت په کویلو باندې بیا شرم محسوسوو. پس پس شروع کړي ځان سره غلې غوندې ژبه دا ډېر مستران دا ځان ته چې تعلیم یافته وي او ځان ته سوی او په دې نوک باندې ځان نه دا دوله سړي کبرجنه انسان وي، ابه د خدای په نوم باندې شرمېږي. او چې
ایمان او عشق او مینه پرتی ابا د خدای په نوم ویلو باندې نه شرمېږي د کافر مخکې به وي او د مسلمان مخکې به وي جمعات کې به وي او ښکاره به وي او د ما عزت مندو په تکبیر ویلو مه شرمېږي امام نه ایر شو مقتدی دی وریاد کی مقتدی نه ایر شو امام دی وریاد کی نه یو بل پته مه کېږه چې دی بیا وي نو زه به ویم چې سلام وړې او فرض دې وکړل بس فورا بل عمل د دې ورځو کې مانځه پسې متصل نشته دغه تکبیرات ویلي په زور او په تیز اواز باندې دومره تیز ووایه چې شیطان لرې وتښتي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په مسلم شریف کې حدیث دی چې د الله نوم واغشتلی شي نو شیطان منډې وي تښتي او تختی پیغمبر علیہ السلام وی زنه ویم غوړي ښا د پیغمبر علیہ السلام د خلی وینا ده وله درات دا شیطان منډي وای او په منډه کې ټیزونه اچي زورات ټیزونه ته وای د خدای د نوم نه دا شیطان دومره یریږي د خدای نوم واغشتل شي دا شیطان منډي وای تختی وله زورات او منډه سر رسول الله مبارک وی ټیزونه اچي د نور خو اصل مونږ د شیطان د مقابلې نه یو لو به روان شیطان وکړي هر یو ګناه مونږ باندې شیطان وکړه هر یو چل سره شیطان وکړه چې نور وزر سکول نشي نو کم از کم زورورو دا یو درې ورځې د ټیزونه خلاص کړي کنه پیغمبر علیه السلام یې نه زما خو نه ده دا دوه جهانو سردار مبارک وای اوس په کې شک په ایمان کې شک دی دا مسلم شریف صحیح حدیث دی الله نو مواغشتلی شي او شیطان یې ووري نو تخت یو ټیزونه اچي نو دا تکبیرات په تیز باندې وایي خو په خوږ اواز وایي او خدای په مینه او د په عشق وایي چې نور سني چې الله راضي شي او دا خدای دا غټ دشمن دا مو استالوی دشمن دی الله سره زوګ دشمنی نشي کولی مونږ ته نقصان رسي دا نه خدا لري خپل چې موږ د زیاتی کوي د دې لګه بدله خو تیوالو کنه د پښتنو خبره لږ تیزونه خو اخلاص کو کنه نو دیم غټ عمل چې هغه واجب دی هغه ور تکبیرات تشریق دي په دې ورځو کې باندې اهتمام ساتو عملګر امید دی چې ویډیو به تاسو مکمل کتلی او تاسو به خوښ شوي هم وي نو کوشش وکړئ دا ویډیو د ثواب په نیت د نور ملګرو سره هم شیر کړئ که غواړئ چې داسې ښکلي بیانات نور هم اورئ زموږ په چینل باندې موجود دي چینل ته ضرور وزټ وکړئ په الله مو سپارم یو جهان مننه